چې صدقه فطر دا مونږ او پتا سو باندې واجب ولې ده دا ولې واجب ده یعنی په دې کې حکمت څه شی دی نو هغه مونږ حدیث ته رجوع وکړو نو په حدیث کې رسول کریم آقا علیه صلوات و سلام مبارک داغه حکمت بیان کړی دی حضور مبارک فرمایي چې دا صدقه فطر په مسلمان باندې واجب او لازم ځکه ده اول نمبر طهرة للصيام من اللغو والرفث یو حکمت یاد ده دویم نمبر وطعمة للمساکین نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې صدقه فطر لازم او واجب ذکر چې زما امت نا ک په رمضان کریم کې په دوران روزه په دوران کې داسې څه ګناه مناشوي یا د خلینه یې غلط الفاظ وتلې لغو کارونه کړي رفس کنزلی منزلی کړي غوسه شوی به وخته منځ وغیرہ داسې بل په عبادتو کې یا زبان په اخلاقو کې څه کمزوري شوي تر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د صدقه فطر هغه لپاره کفاره ده هغه ټول شیان د خدای پاک ور سره ختم کا بس یعنی یو قسم ل انټي ګناه غونډه ده لازم است الله لهب دا لغو او لهب کارونه څه دا ختم کا دا هغه لپاره کفاره ده او دویم نمبر حکمت سره حدیث کې وطعمة للمساکین نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دا د غریبانو لپاره زمون طرفنا یو تحفه ده چې دا چا وس نکیږي اختر پورز باندې دا غوي بچی دي کپڑے لګي بلې لګي ما او تا دوت بورز خپلو بچولا شاپینګ کړو په بازارو کې ګرځو سم خوخيږي نه او غریب سړی فقط دې ته په انتظار باندې دی چې فقط کپڑی هغه یبني نو حضور مبارک فرمایي چې دا هغه د پرد شي یو گیفت او یو د مالدار سړي د طرف نه تحفه شي ځکه حضور مبارک په مالدار او په صاحب نصاب انسان باندې صدقه فطر د غریب انسان د لپاره واجب کړی او درېمه وجه علماء بیان کړی دا او هم استدلال کړی یو درېمه وجه دام بیان کړی چې صدقه فطر ولې واجب ده وی چې دا ځکه واجب ده چې الٰه العالمین زمون او تاسو له په صحت او په عافیت باندې د روزو د نیولو توفیق راک څومره لوی دا د غیر لپاره یو صدا یو شکرانه او یو صدقه ده چې الحمدلله چې موږ له خدای پاک جل جلاله په صحت مندۍ او په عافیت باندې د ټولو د روزو د نیولو سره توفیق راک دا یو شکریا غوندم